حاج بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي دي مخکې سبق کې مونږه د عذاب قبر خبره شروع کړې و چې زمونږ د اهل سنت والجماعت عقاید چې کوم دینو پای کې درې عقیدې مونږ ته بیان کړې وي چې عذاب قبر د کافرانو لپاره او بعض مؤمنانو لپاره ثابت دی دغه شان کم چې نیکوکار مؤمنان دي داغو لپاره په دغه قبر په زندګۍ کې یعنی د عالم برزخ په زندګۍ کې انعامات ثابت دي او د منکر او د نکیر سوال جواب کول دا ثابت دي او پای کې خبر اتر شو وګنه چې لکه قبر چې نه دا لکه دغه کندې د یوازې نه ویل کېږي بلکې قبر د عالم برزخ د زندګۍ نوم دی دو انسان چې کله مړ شي نو د عالم آخرت په عالمونو باندې مشتملي یو د مرګ د واخلا د قیامت د ورځې پورې دې ته ویل کېږي عالم برزخ چې دغه زندگی عام طور باندې خلک په قبر کې تیرې په دې کند کې تیرې نو ځکه دې د قبر زندگی وایي پوهیږئ نو په دغه زندګۍ کې په عالم برزخ کې چې کم کافر مسلمانان دي نو هغه ته تکلیف ورکول کېږي عذاب ورکول کېږي دا شاید کافرانو ته عذاب ورکول کېږي او چې کم مؤمنان دي نیکوکار دي هغه ته ثواب ملوي په دغه عالم برزخ کې خادم او نکیر منکر په باره بیا خبر شو چې څوک کوئی دې ته ټول دا نکیر منکر وای څوک چې نه ابن یونس رحمت الله علیه قول موږ ذکر کړو چې د مؤمنانو هغه ته مبشر او بشیر وای بیا ټول نه سوال کول کېږي زمونږ دغه دار چیرې د صرف د بالغ نه به تاسو کېږي د ماشومان نه سوال لګيږي او امام ابو شجاع هغه وایي چې د ماشومان نه سوال کېږي پیغمبرانو نه سوال کېږي نه هیڅ موږ خبره تر کړو چې ماشومان نه سوال کېږي نو هغه ته به فهم ورکول کېږي عقل کامل ورته ورکول کېږي جواب ورته الهامن ورکول کېږي او د انبیانو نه بګیږي د انبیانو نه سوال کېږي داږي دا دغه مبارک دي د امتونو مبارک خادم بیا اوس دا خبره چې مونږ کو کنه چې د قبر عذاب د عالم برزخ عذاب او دغه شانتي د کافرانو لپاره او د مؤمنانو لپاره انعامات او د نکیر منکر کو سوال جواب کول دا ټول حق او سچ خبرې دي دا زموږ عقیده ده په دې عقیده باندې یو بدل یو خدای کنه چې دا د دلایل نقلیه نه ثابت دي مطلب دا امور ممکنه دي ممکنه او په امور ممکنه کې د مخبر صادق یعنی د حضور صلی الله علیه وسلم یا د قران مجید خبر اتر جندا منغونو لکه موږ وایو چې لکه قبر عذاب شته ولې شته د قبر عذاب ځکه چې پیغمبر علیه السلام فرمایلی چې د قبر عذاب شته او د قبر عذاب شته ولې شته ځکه چې د قران مجید د آیاتونو ثابت دي نو چې کومه خبره د قران نه ثابت ده کومه خبره د حدیث نه ثابت ده او زمونږ په دې خبره باندې یقین دی چې کومه خبره د قران او د حدیث نه ثابت دی هغه د امور ممکنه نه نو باغې باندې یقین لرل د ایمان حصہ ده یقین لرل به سره د ایمان حصہ ده اوس دا خبره کول لکه معتزله او هغه وایي چې په دې انسان کې ثاني نشته او د وجود نشته او دا عقلی دلیل پیش کوي نو وایي چې دې ته خدا منګه دا خبره منو ځکه چې ایمان بالغیب خودی ته ویلېږي چې کومه خبره ستا حق ستا زړه نه مني کومه خبره چې ستا دماغ نه مني او بای باندې ایمان راوړي اوس پیغمبر علیه السلام ویلي دی قران مجید نه ثابت دي اوس کیفیت څنګه دی هغه الله پاک ته معلوم دي چې په کوم کیفیت باندې عذاب ورکول کیږي نو د دې لپاره د قبر د عذاب د ثابتول لپاره مصنف رحمت الله علیه درې آیتونه او درې حدیثونه د ذکر کړی دي یو آیت داره النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب پدې باندې ځان خپ واکئ الله پاک فرمای النار يعرضون عليها دا اور با پیش کولېږي پدې کافرانو باندې آل فرعون باندې غدوا وعشيا سبا بیگا اور با پیش کولېږي پدې کافرانو باندې سو ويوم تقوم الساعه او کله چې د قیامت ورشي نو الله پاک وو فرمایي چې ادخلوا آل فرعون اشد العذاب و روایت لري بریږي یو د ادخلوا آل فرعون مطلب بدای چې داخل شي تاسو اے فرعونانو دې سخت عذاب ته په خپل داخل شي ادخلوا آل فرعون اشد العذاب فرشتو د الله پاک وي فرشتو د فرعونان ونی سي دې سخت عذاب ته داخل کوي اوس ماته وګورئ طریقه د استدلال الله را چې دا خبره مخکې موږ ذکر کړی دا چې معطوف او معطوف علیه د دوانه مغایرت واړي د مغایرت تقاضا کوي چې د معطوف علیه نه به جدا مراد وي او د معطوف نه به جدا مراد وي
لکه زما زما خواته زید او عمر دواړه راغلی وو نو دا زید جدا سیز دی او عمر جدا سیز دی ګر دواړه خو یو نه دی ویږي مې باندې نو دا عطف دا د مغایره تقاضا کوي نو دلته کې الله پاک ذکر کړی دی او النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا على فرعون اشد چې د قیامت پر ورځ باندې با الله پاک دوی ته وایي د قیامت پر ورځ باندې با الله پاک دوی ته وایي چې دا په دوی جهنم ته داخل کا نو النار يعرضون عليها مطلب دا دی چې دا اور په دوی باندې سبا ما خام پیش کولېږي یعنی په قیامت جو به نه پیش کولېږي ځکه قیامت لپاره جدا حکم دی خدا ورته بدو باندې پیش کولېږي سحر ما خام دو تبا بقي عالم برزخ کې بدو ته دو دا اور په بدو باندې پیش کولېږي سحر ورته عذاب ور کولېږي ما خام ورته عذاب ور کولېږي فوشوي نو د قیامت پر ورځ و یوم تقوم الساعه داته معطوف داته جدا دي او دغه چې نه غدو او عشیه نه مراد د قیامت ورځ نه مرادو بلکې غدو او عشیه د هغه ورځ او هغه سحر ما خام مراد دي کوم چې په عالم برزخ کې دوی تیری دې باندې پوښوي ها ويوم تقوم الساعه النار يردون عليها غدوا وعشيا چې اور به ودو باندې پیش کولېږي سبا ما خام او بیا وای او د قیامت پر ورځ باندې نو د قیامت ورځ نه جدا ورځ مراد ده او سبا ما خام نه مراد د قیامت ورځ نه بلکې د سبا ما خام نه مراد ده د عالم برزخ زندگی ده د څه زندگی ده د عالم برزخ زندگی ده نو په عالم برزخ کې ودو باندې بدا سحر ما خام دا اور زنده پیش کولېږي یو دا دا چې سحر ما خام مطلب دا دی چې لکه هر وخت په پیش کیږي سحر په پیش شي سحر لړ شو ما خام په بیا پیش شي ما خام په پیش شي ما خام لړ شو سحر په بیا پیش شي نو هر ټایم په ودو باندې عذاب چنده برازي په دې باندې پوښوي ها په دې باندې پوښوي لګانو دیمه آیت چې هغه نه عذاب قبر ثابتېږي لکه الله پاک فرمایي د کافرانو دغه په باره کې نوح علیہ السلام د قوم مبارکه چې مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا چې د دوی د ګناهونو د ودینا دو غرق لا شول او دو داخل شول دا اورته اوس دلته نور انوار تاسو ویل دي اصول شاشي ویل دا حسامي ویل دا او توضیح تلوي تاسو وای د خیر سره نو پای کې دا حروف د هر حرف تل خپل خپل معنی دي نو پای کې یو په حروف عاطفه کې یو فا او پای کې لګلي فا چې دا راځي تعقیب مع الوصل لپاره تعقیب مع الوصل لپاره تعقیب مع الوصل مطلب دا دی تعقیب مع الوصل ورته ملګي تعقیب بلا مهلت ورته ملګي تعقیب مع الوصل مطلب دا دی چې دا معطوف والے په سمدستي واقع شي په مزګم قبل سنه لکه مثال لیکل کړل دی جاء زید فعمر زما خواته زید راغی او سمدستي پس بیا عمر راغی مطلب د زید او د عمر پر اتلو کې بل څه نه شي ول اول زید راغی او سمدستي پس بیا عمر راغی اوس راشي مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا چې دا کافران غرق کړل شوي او سمدستي ورته داخل شوي نو سمدستي ورته نه داخل شوي دو خو د عالم برزخ زندګۍ ته لاړل کنه اور خو په سکه په جهنم کې به یاسل ورو وایي باندې نو فادخلوا نارا دو داخل شول ورته مطلب دا چې دو د عالم برزخ په زندګۍ کې جوړ داخل شول دو د عالم برزخ کې به د غاظم ملوي وایي وس پیرونیان چې دا لګه په دای کې مړ شوی دي په دریاب کې غرق شوی دا نوح علی السلام قوم په کشته کې غرق شوی دی د نوح علی السلام قوم خبره ما د موسی علی السلام وې مکه ما موسی علی السلام وې نوح علی السلام قوم بارګه دا خبره مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا د نوح علی السلام قوم لکه جدای کول ګناهونه کول او لافا ورته فرمایل چې تاسو لکه د ګناهونه قلار شي انا قلار نوح علی السلام خیری وکړل سو کاله هغه دعوت وسلو به خیری وکړل دا غي دی نو مما خطئ اغرقوا غرق شول په اور کې په دغه کې وبو کې غرق شول فادخلوا نار او سمدستي ورته داخل شول نو دوه خو لکه په قبرونو کې نه دي چاو خکړی نه دی هغه چاو خکړی نه دی ولو چې ورته داخل مطلب د عالم برزخ په ژوندۍ کې داخل شو وایګه ورته دریم آیت ته په باره کې الله پاک یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحیات الدنيا وفي الاخره چې الله پاک دې مؤمنان لره په وینا مضبوطی سره مضبوطوي وینا مضبوطی نه مراد کلمه توحید ده چې دې کلمه توحید په ذریعہ سره د دې کو اعمال په ذریعہ سره الله پاک دا بندگان دا به مضبوطوي في الحیات الدنيا وفي الاخره په دنیا کې هم او په آخرت کې هم یعنی په هر ځای کې چې الله پاک دا بندگان دي دا مضبوطی یعنی الله پاک ودونه په قبر کې تپوس وکړي د فرشتي په ځنه چې کله تپوس کړی شي چې مر ربک او ما دینک او ما تقول في هذا الرجل ندی کلمې طیبه په وجه باندې الله پاک دا وزونه مضبوطه او دوی ته جواب دي بای کې ورکول کیږي الهغه باندې پوښتنه تاسو
چیرې په دنیا کې او د دنیا د آخرت کې چې څومره هم په دوی باندې حالات راځي مصیبتونه راځي نو پای کې به دا مضبوطی به چې په دوی به ځنکدن په حالت کې به هم دوی مضبوطی د منکر نکیر د سوال په جواب وکړي به هم دوی مضبوطی دا توحید به د استقامت ذریعہ جوړیږي خوش او بل دا کنه چې دا آیت په حدیث کې راغلی دي چې دا آیت کم دی یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت دا دغه عذاب قبر مبارک نازل شوی دی دا عذاب قبر د پاره نازل شوی دی یلکه تاسو په دې باندې پوه شئ په دې دریو دغه باندې پوه شئ تاسو په دې دریو آیتونو باندې یو کوم آیت ده النار يرزون عليها او دویمو اغرقوا فادخلوا نارا او يثبت الله الذي او په دې کې دا طریقه د استدلال نه دا به تاسو کوي لکه په دې کې منګل اول کې منګل عاطف خبر وکړه چې يقوم الساعه مراد قیامت ته او د غدو عشیر مراد عالم برزخ هغه سهار ما خام دي او فادخلوا نارا کې دافع او پر بلکې چې ثبت الله مضبوطوي الله پاک نو یو خدای آیت نازل شوی دا صاحب خبر په باره کې او دویم دا چې لکه الله پاک چې څومره هم د دې انسان هغه حالت نو بای کې بده مضبوطی ناګه په دنیا کې به باندې الله راځي بدن کدن کې به راځي د مرګ نه بعد به راځي او په آخرت پورې صحیح شولا بل د عذاب قبر د ثبوت لپاره درې احادیث مبارکه ذکر کړی دي یو د استنزه عن البول فان عامه عذاب القبر منه دا معاذ رضی الله تعالی عنہ مبارک دا نازل شوی دی او هغه سعد ابن معاذ رضی الله مبارک سعد ابن معاذ عنه وې د صحابي له چې د لکه چې کله مړ شو نو د الله پاک غار سرنده داګې د وجنه وړ کېدو او د اسمانونو دروازې هغه د جنده کولا وکړل شوې او د په جنازه کې 70000 فرشتو چې نن دالکا شرکت کړه دي خو چې په کله په قبر کې کې خودل شو د قبر عذاب ورته پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته پته ولګید چې دی انسان ته خو د قبر عذاب ملويږي پیغمبر علیه الصلاه والسلام تاسو کو چې دی صحابي بس د عمل کو لاړو اول ول د کور ول د پوسو کو کور ول دی چې دی صحابي به چل کو ناغه وی چې د بدا غړي به چې بس اتل یو روایت دار بل روایت دار چې د او خان ساتلو هغه د وړو ول نه ځان نه ساتو دا نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام حدیث مبارک بیان کو استنزه عن البول فان عامد عذاب القبر منه تاسو د وړو ول ځان ساتي دغه عام عذاب قبر بل دین تاسو چې رنده ملويږي نو اس کا عذاب قبر نه نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې بنم کشف کړو عذاب قبر شته وایي به باندې او بل چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام حدیث چې کله بنده په قبر کې غوډل شي ندبه فرشتي هغه تر شیاته کی توري او زړ سترګو والی او هغه د بوسونه کوي دا منکر او نکیر او د تو چې رب دې سوکته او دین دې سوکته دا ټول حدیث داخله پورې بیان کړل او بل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دریم نمبر بیان کړل چې القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار چې دا قبر د جهنم د کندونه یو کند لري یا جنت د باغونه یو باغ دی مطلب دا چې دا دې ډیر کې نه بلکې دې باندې انسان د وبدي کې با جهنم د کند ورکند نو دا په څنګه چې په جهنم کې تکلیف او عذابي دا شان ورته بدغه ژوندۍ کې به عذابي پرې باندې پوښتنه تاسو نو څومره چې عذاب قبر آیاتونه لري کنه د عذاب قبر او مبارک چې کوم روایت دي نو دا رسیدلی تواتر معنوي ته صدر رسیدلی تواتر په دوه قسمه لري یو تواتر لفظي یو تواتر معنوي دی تواتر لفظي چې بیان یا الفاظ منقول یا صرف قران مجید دی او تواتر معنوي دي ته ملګریږي چې الفاظ خدایغه مختلف وي خدایغه غ معنا او مطلبونه داغه کوم مضمون تلند لټیو نه ثابت وي دغه شان د عذاب قبر د تواتر معنوي نه تلند ثابت او څنګه چې تواتر لفظي دا حجت ده دغه شان تواتر معنوي حجت ده ځکه تقریبا د 70 صحابه کرامو نه بریا شي کې نمونه لیکلي چې داونه دا عذاب قبر دا روایتونه چې دا نقل شوي دي خو شوي نو چې خبره ګوره اگر چې زمونږ ذهن نه مني خو چې د صحابه کرامو نه ثابت تا او د حضور صلی الله علیه وسلم نه ثابت تا او الله پاک ویلي دي چې الله پاک ویلي دي او بیا سم ویلي دي زمونږ په یقین دي اوس معتزله د ځان د پاره وای معتزله او روافضو هغه وای کنه چې د عذاب قبر نشته ولی عذاب قبر نشته او چې کله یو سړی مړ شي نو بده کې حصہ نه بده کې ژوند نه بده کې څه نه ژوند پکې نه وي حصہ پکې نه وي روح پکې نه وي نو د دې انسان او د دې انسان ته چې تکلیف ملاويږي یا د خوشحالي ملاويږي انعام ملاويږي دا غي لپاره خو د ژوند ضرورت ده او دې انسان خو ژوند شته نو لہذا قبر عذاب او دا شان دي مؤمنان ته انعام ورکول دا نشته ده پوه شو به باندې لکه په دې باندې پوه شوي او چې لکه دا عذاب او دا راحت لپاره د دې ادراک چې دا خو لکه په سامنے کې او مړي د دې ادراک نشي کوله چې ادراک نشي کوله نو عذاب قبر نشته موږ وایو چې لکه دا خو الله پاک قدرت یو سړی منی کنه هغه دا خبره نه کوي چې الله پاک قدرت یو سړی منی هغه دا خبره نه کوي او چې کم کس دا الله پاک قدرت نه مني دا خامخا به دا خبرې کوي
نو دا ممکنه ده چې الله پاک دی مؤمنانو په ځل کې یا د کم سیرړ چې مړ شي یا ټول اجزا ہوتا یا بعض اجزا ہوتا هغه دومره صاحب کې پیدا کی چې د پای کې د سزا جزا ادراک چندا کول شي کامل ژوند هغه لپاره ضروري نه دی ځکه کامل ژوند انسان ته دوباره د روح ورته راشي دوباره ورته روح د هغه لپاره خو د مرګ د مخکې بیا بل یو دا چې مرګ پکار دی بل مرګ د ته نه راځي نو دغه لغې مړه پروتي خو د پرې وجود کې الله پاک داسې یو قوت پیدا کړي چې هغه د جزا او د سزا ادراک څنګه کولای شي وایي مې معنی اوس یو کس د الله پاک قدرت نه مني او د الله پاک ادراک نه مني جو بیا خو هغه چې صحیح جو کوي وایي مې معنی او د دې لپاره دا ضروري نه چې الله پاک د ټول بدن د انسان د ټول روح چې د انسان د وجود تر واپس کی بلکې صرف لږ هم پوره دی چې پای کې سزا ادراک کوي یا دا چې د روح چې په کمزې کې نه روح د په بل ځای کې دی خو د هغه کنیکشن د سره داسې دی په قبر کې د عالم برزخ په ژوندۍ کې چې د هغې نه جزا او سزا ادراک کولی شي په دې خبره باندې پوه شئ نو د الله پاک قدرت ته هېڅ هم ګران نه دي داسې الله پاک کولی شي بل د دې معتزلو دا د یو شوبه دا ده چې یو سړی لکه په قبر په اوبو کې مړ شي او دی په قبر کې کېنښودلی شو او دې په اوبو کې مړ شي ته به عذاب څنګه ورکولی کېږي ځکه عذاب خو ته چې په اور سره ورکولی کېږي او دې کې اور چې دا خو په اوبو باندې مري دغه شان یو سړی هغه څاروی وخوړو او ځناور وخوړو ځناور په خېټه کې لاړو نو که ته عذاب ورکړې نو ځناور په دې خېټه کې ورکړې نو ځناور خو په یو ګور باندې چې نن دا خو لکه سوځولی کېږي نو ځناور پکې څه ګناه کړی دی لکه په دې خبره باندې پوه شوئ ها نو د دې داسې لکه ادراک نه کېږي نو موږ وایو کم څه چې لکه ته ادراک نه کړې د کم څه چې ادراک نه کېږي یا کم څه چې موږ نه نو هغه د نشوالي باندې دلیل نه دی لکه ډېر شي څیزونه داسې دي چې موږ یې نو هغه موجود دي لکه یو انسان دی په هغه باندې پیریان نه شي په هغه باندې تکلیف وي او هغه دا چغې وهي او دا په وجود باندې دي خو موږ ته یې پته نه لګي اوس ته چې په هغه باندې پیریان نشته په هغه باندې پیریان شته خو موږ ته د هغې ادراک نه کېږي یا یو سړی چې دی هغه ستا خوا ته ملاست دی ستا خوا ته ملاست دی او هغه بالکل اوده دی او ته هم د هغه خوا ته روح ژوندی ناستې او یخ ورته ناستې خو په هغه باندې تکلیف دی په دې دغه کې په دې خوب کې دی هلکه چې کله راپاسي که نه وایي هډوکي مې مات شو ولې دی چې دا خو مول دا مولو اوس بله باندې دومره تکلیف دی خو تا د هغې احساس نه کېږي تا د هغې ادراک نه کېږي نو د یو څیز ادراک نه کېدل یا یو څیز نه لیدل دا د هغې په نشوالي باندې دلیل نه دی پوه شوئ او ټول نه غټه خبره دا ده چې کوم کس چې دا قبر عذاب نه مني نو د هغه د الله پاک په قدرت باندې یقین نشته دی که ته د الله پاک په قدرت باندې د هغې باندې یقین وې دا بیا دا خبره نه کوله ځکه دی چې یاره څنګه به کېږي نو چې څنګه کېږي الله پاک وغیره چې څنګه پیدا کوي او څنګه کوي لکه الله پاک دی چې هر څه خو الله پاک کوي که نه الله پاک دی په اوبو کې ختم کو نو الله پاک بیا دا وجود را غونډولی هم شي یا دې په دماغه کې والوتو او دې ټوټه شو او پوټه شو نو کوم ذات چې دې دغه ټوټه کړی دی هغه ذات دې یو ځای کولی هم شي او هغه ورته عذاب هم ورکولی شي او هغه ورته انعام هم ورکولی شي په دې خبره باندې پوه شوئ او ته چېرې څنګه به کېږي نو څنګه خو ځان الله پاک ته پوښتنه کړه دا خو د الله پاک وکړه چې څنګه کوي خو زمونږ په یقین دی یو خو د الله پاک په قدرتونو زموږ یقین دی بل دا چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل دي په هغې باندې زموږ یقین دی او بل په قرآن مجید د آیتونه ثابت دي نو چې کله دا خبرې پکې رالې نو دا ایمان بالغیب خو وایي دی ته چې ته به لکه په دې خبرو باندې به یقین ساتي د دې وجې نه چې دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل دي او کومه خبره چې دی زما عقل یې نه مني زما عقل یاره دا خبره خو لکه صحیح ده خو عقل یې نه مني نو چې عقل نه مني ځکه خو وایي دی ته که نه وایي څه ته وایي تاسو په لاوله کې په تفسیر چې کله شروع کېږي نو تاسو به هغې کې دا ویلي دي چې انسان د چې حاصلېږي نو لاول د حواسو په ذریعې سره حاصلېږي د حواسو په ذریعې انسان ته حاصلېږي که نه کله حواس بعض ټایم کې داسې وشي چې حواس دا کار پرېږدي بیا عقل کار چینده کوي لکه مطلب دا دیوال دی دا دیوال تا ولیدو په سترګو باندې چې دا سور دی یا سپین دی یا تور دی هر قسم دی د حواسو په ذریعې تا د دې علم حاصل شو اوس ته چې هلکه په دې باندې به څونه روپۍ راغلي په دې باندې به څونه ګلکارانو کار کړی دا به څومره څه شوی دا په حواسو په ذریعې سره نه کېږي دې لپاره د عقل ضرورت دی نو اوس ګوره په دې کې حواسو کار پرېښودو عقل کار چینده شروع کو خو سزې ته د عقل ورسي عقل کار پرېږدي بیا د دې لپاره د وحي ضرورت دي لکه دا دیوال خو تا په عقل سره دا دغه کړل چېرې په دې کې تا اسټیمیټ ولګوم په دې کې لس مزدورانو کار کړی دی لس ګلکارانو به کار کړی دی په دومره ورځو کې دا جوړ شوی دی دومره پکې خښتې لګېدلې دومره پکې سیمټ لګېدلې دا هلک اوده دی پاسه وایې هغه پاسه شوه
ها دونه پکې دا سوزونه لګېدلي دا تا د حواس په ذریعه سره پته نه لګي د عقل په ذریعه سره پته لګي خو کله چې د عقل په یو ځای کې کار پرېږدي او دا چېرې دا دیوال تا جوړ کړی دی نو دا دیوال جوړول جایز دی او که ناجایز دی دا دیوال صحیح دی او که صحیح دی نو دا جو جایز او ناجایز پته تا ته د عقل په ذریعه سره نه لګي بلکې دا تا ته پته لګي د څه په ذریعه سره د وحي په ذریعه سره د وحي په ذریعه سره پوهېږې په دې باندې نو چې په کوم ځای کې عقل کار کوي نو هلته کې وحي ته ضرورت نشته دی په دې خبره باندې پوه شوئ خو چې په کوم ځای کې عقل کار نه کوي نو موږ هغه وایو چېرې دا اوس په وحي ته ضرورت دی نو دغه شان دي دا کومې خبرې چې دي که نه دا عقل نه مني نو موږ د وحي په ذریعه سره منو دلایل سمعیه او دلایل نقلیه وایي دي ته چې ته د نقل په ذریعه سره منې لکه په دې خبره باندې پوه شوئ نو عذاب قبر شو یا د منکر نکیر د سوال کول شول یا د انعام ورکول نه دا چونکې په دې قرآن مجید په آیتونو سره په احادیث متواترو سره ثابت دي چې موږ یې ځکه منو نور عقل نه مني نو دا خبره نه شوه دې باندې پوه شوئ اوس وګورئ دې ته زر زر وثابت كل من هذه الامور بالدلائل السمعيه دا ټول امور ثابت په دلایل نقلیه سره لانها امور ممکنه ځکه دا امور ممکنه دي اخبر بها الصادق چې خبر ورکړه په دې سره صادق یعنی حضور صلی الله علیه وسلم الله علی ما نتقد به النصوص چې خبرې کړې دي یعنی وینا کړې ده په دې سره نصوص یعنی ثابت دي په نصوص سره او کوم خبره چې ده کنه دا لکه هر کار چې ممکن وي او د هغې مخبر چې نه دا خبر مخبر صادق ورکړی نو بغیر د تاویل نه باغې باندې ایمان لرل ضروري دي او کچر دا هغه ممکن نه و محالو نو بیا هغې منل ضروري دي خو تاویل به پکې کوي لکه دی الرحمن علی العرش استوا نو موږ خو منو چې الله پاک په عرش باندې دی یا ید الله فوق ایدیهم دا الله پاک لاسونو په خو څنګه دی نو په دې کې به تاویل کومږه خو چې کوم داسې چې هغه محال نه وي ممکن وي نو پای کې تاویل ته ضرورت هم نشته دی نو هغه په دې سره ثابت دی قال الله تعالی النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه يعني ور به پیش کولګي بدو باندې سبا ما هم ويوم تقوم ذکر چې قیامت رشین ادخلوا داخل کې دلرا اي فرعونيان داخل کې تاسو فرشتو دا فرعونيان اشد العذاب سخت عذاب تا نو د استدلال دغه را چې يوم تقوم الساعه عطف ته په غدو وعشيا باندې او عطف د ماتو ولې په مېز کې د مغایرت تقاضا کوي پوه شوئ نو معنی دا ده چې د قیامت نه مخکې به عالم برزخ کې بدو ته سبا ماښام بدو ته دا اور په پیش کولګي او د قیامت په باندې ورځو وقال الله تعالی اغرقوا فادخلوا نارا نه لګي رافه تعقیب مال وصل لپاره لکه پوه شوئ کنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم استنفوا عن البول ځان ساته د وړو مله فان عامه عذاب القبر منه دا عام عذاب قبر د دین نه وقال الله تعالی يثبت الله الذين امنوا مضبوطوي الله پاک کسان چې ایمان اورل بالقول ثابت په دې مضبوطی وینا سره یعنی په توحید سره في الحياة الدنيا وفي الآخرة بلې ګورو آیات کې نزلت في عذاب القبر دا نازل شي په عذاب القبر کې اذا قيل لو کله چې بنده ته ویل شي په احوال د قبر من ربك ما تستعرف ما دينك من نبيك فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم او بل حدیث وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبر الميت وکله چې بنده په قبر کې مړ په قبر کې خودل شي اتاه ملکان اسودان د تبارش دو فرشتي تو کی تورې ارزقان ازرقان چې هغه به خړو سترګوالوي یا اودي سترګوالوي اودي سترګوال يقال لاحدهما المنكر والاخر النكير الى اخر الحديث وقال عليه الصلاه والسلام القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار نيران چې قبر یا د جنت باغونه یو باغ دی یا د جهنم د کندونه یو کندنه د اور د کندنه وبالجمله الاحاديث في هذا المعنى او ډېر وبالجمله ډېر احاديث دي مختصر ډېر احاديث په دې خبره کې وفي كثير من الاحوال الاخره متواتره المعنى او ډېر احوال په کې د اخرت چې متواتر المعنى دي ما تواتر معنوي ولا ثابت ده تواتر په دوه قسمه یو تواتر لفظي دی یو تواتر معنوي تواتر لفظي چې الفاظ داږي چې نه دا متواتر راغلي لکه قرآن مجید دا او تواتر معنوي چې هغه معنا داږي هغه مطلب داږي هغه مضمون دا بار بار راغلی وي وفي كثير من الاحوال الاخره متواتر المعنى وان لم يبلغ احد التواتر اگر چې دې خبر روایت الفاظ په اعتبار سره تواتر ته نه رسیدلی لیکن د معنا په اعتبار سره او بری کوز دا زما بری کتاب کې دا لونه عائشه حد التواتر کې چې لیکل لري نو بری کې ډېر عمر ابن خطاب عثمان بن عفان انس بن مالک بن براء تمیم داری ثوبان جابر بن عبد الله حذیفه عباد بن صامت وغيرها رضی الله تعالی عنهم اجمعین دې ټول صحابه کرام وانكر عذاب القبر وبعض المعتزله والروافض لان الميت جماد لا حياه له دا له دلیل دی او چې مړی چې دا جماد دي منجمد دي ژوند پکې نشته ولا ادراک پکې نشته فتعذيب محال نو هغه عذاب ورکول محال دي د دې لکه ګټه لته دغه ورکه هغه وای دا
والجواب انه يجوز لجائز ان يخلق الله تعالى چې پیدا کړي الله پاک په دې ټول اجزاو کې او فی بعضها یا په بعض اجزاو کې نوع من الحیات یو قسم د حیات نه قدر ما يدرك الم العذاب چې دې په ادراک کول شي د عذاب د تکلیف او لذت التنعیم یا د انعام د لذت حاصلولو وهذا لا يستلزم اعاده الروح الى بدنه او اذا مستلزم نه چې دا ټول روح بدن تراشي ټول روح بدن ته را واپس کېدل دا ضروری نه دي بلکې له کوټه هم په کار چې په قسم د جزا او سزا ادراک کول شي ولا اي يتحرك نه دا چې د تحرک او يسترب او نه دا چې د مسترب شي د تکلیف د وجنن او يرى اثر العذاب عليه یا ولید شي اثر د عذاب باندې معنی حتی دا شوبې نه جواب دی چې او دا شوبه کې کنه چې سړی په اوبو کې مړ شي یا ساروی وخوري نو بیا عذاب ناممکن دی ځکه چې د اور په ذریعه د اوبو په ذریعه سره عذاب چې د اور چې دا خمړګيږي یا ساروی وخړو نو ساروی په صورت کې خدا د خلی ته لاړو نو دا ساروی په خله کې بس څنګه عذاب تور کې حتى ان الغريق في الماء ابو کې غرق لشي والماكول في بطون الحيوانات او چې خړل شي په بطون په خېړو د حیواناتو کې والمصلوب في الهواء او هغه چې هغه په هوا کې چرنده لکه سولې کله شوی دی او يعذب د اگر چې ته عذاب ورکړي کېږي و ان لم نطلع عليك نم خبردار کیږي بری معنی یو خدا ده کنه چې دغه د قبر عذاب د برزخ عذاب دغه لګيږي ویم دا چې لکه کم کس په وبو کې مړ شوی دی نو کېدې شاته په وبو کې الله پاک عذاب ورکړي یعنی په قبر کې خونه دفن شوی او په وبو کې په وبو کې ول الله عذاب ورکړي یا ساروی خړل دی د ساروی په خېټه کې ول الله عذاب ورکړي یا په هوا کې مړ شوی دی نو په هوا کې ول الله پاک عذاب ورکړي ها نو د څه ممکن ده و ان لم نت اگر چې موږ نه متعلق کو بری باندې لکه بری خبره باندې پوه شو ومن تامل او بل ومن تامل او کوم کس تامل کوي سوچ کوي فی عجائب ملکه و ملکوت الله پاک په ملک یعنی هغه عالم ته لګي چې محسوس کیږي او مشاهد وي او ملکوت هغه ته ویلګي چې هغه ملک عظیم یعنی واو تاسو کې د مبالغه لپاره دي وغرائب قدرتي یو کم کس لکه سوچ کړه الله پاک په عجيبه قدرتونو کې وجبروته جبروت دا الله پاک عظمت ته ویلګي دا الله پاک په عظمتونو کې لم يستبعد امثال ذلك نو هغه لری نه غړي دا څه قسم مثالونه فضلا عن الاستحاله خاص کر وې پاتې شلادري مال کېدل یعنی هغه د عقل لری نه غړي نو مال کېدل خو د سراړو او غړي نه لکه په دې باندې پوه شئ چې کوم کس د الله پاک په قدرتونو باندې د الله پاک په عجایب باندې ایمان لري او باندې سوچ او فکر کوي نو هغه لپاره دا قبل ناشنا نه دي ناشنا لا چاره باندې کوم کس منی نو وایي په دې باندې پوه شئ دا بیا کې خصيفه